وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوم تاسو ته کړه ده د دغه احمق او قمقل انسان د خبرې مبارک چې د قران کریم آیت په دغه طریقه باندې خپل خبره کې پټ کړه ده ځان نه ګډوډ عربي جوړ کړل نو دا کار حرام دی او مختلف علماء د باندې حرمت فتوا لګول او د کفر فتوا هم لګیدل ده نزدې علماء کې چې کوم وفات شوی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله دغه تاسو شو داسې کوم سوال ته چا کړی دی د یو بل عبارت مبارک چې چا داسې ویلی دی نو هغه فرمایل چې چا چې دا الفاظ په طریقه د مسخرې ویلي دي نو دا په یو لوی خطر کې واقع شوی دی او دا ویلی شو مونږ چې دی د دین اسلام نه خارج شوی دی ځکه قرآن کریم چې کوم دی په کم حالت کې دا جایز نه دی چې سړی هغې پر ټوغه وکړي او داسې تمام احکام شرعیه شو لکه څنګه چې الله قرآن کریم کې فرمایي یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم منافقان د دې نه یریږي چې نازل به کړی شي د دوی په باره کې په دوی باندې یعنې د دوی په متعلق داسې یو صورت چې دوی له خبر ورکوي د هغې څه چې دوی په زړونو کې دي قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ورته وایه پیغمبر چې ټوکې کوئ او مسخرې کوئ بېشک الله راښکاره کوونکی دی راویستونکی دی د هغې څه چې تاسو ته یېرېږئ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قسم ده که ته د دې منافقانو نه تپوس وکړې چې تاسو هلکه دا څه خبرې کولې دوی به خامخا وایي چې موږ خاصې مشغولېدو لوبې هم کولې ګپ هم لګوو قل ته ورته ووایه بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون آیا تاسو په الله او د هغه په آیتونو پورې د هغه په رسول پورې مسخرې کولې د هغې نه وروسته بیا فرمایي لا تعتذروا بانې مه کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم په دې مسخرو باندې تاسو کافران شوي یې پس ته ایمان ښکاره کولو نه دې وجه نه علما فرمایي چې چا د کفر کلمه وویل اګر که په ګپ کې نو دا انسان کافر دی د باندې واجب دی چې د توبه وباسي او دا عقیده هم وساتي چې ما د مرتد کېدو نه توبه ویستې ده د خپله مسلماني بیرته نوي کړي د الله تعالی آیتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دا د دې نه اوچتې دي چې خلک د هغې پر مذاق او مسخرې شروع کړي